बजट چې کله پیش کېږي نو د هغې په شا قانون چې دی هغه فاینانس بل د فاینانس بل موجود نه وي نو هغه بجټ چې یو عام ډاکومنټ شو هغه بجټ نه وي بیا دلته کې دا عجیبه خبره ده په دې باندې نه پوهېږو چې څه جلدي وه په دې باندې چې فاینانس بل لا تیار کړی نه دی فاینانس بل لا اپروف شوی نه دی د کابینټ نه او بجټ دی وایي چې موږ پیش کړو بعضې وخت کې خو داسې ښکاري چې ټیک ټاک فریز دی او هغه صرف دا دغه کول غوښتلو چې بس موږ د وفاق نه مخکې بجټ پیش کړو دا یو دغه کوي دا صدیان زما خیال چې قانون غلط دغه شوی دی آیني طور باندې غلط دغه دی او دا چې دی داسې لوبې چې دي کم از کم د صوبې بجټ سره نه کول پکار دا راته چې د پنجاب نه غنه مخکې لوکل اخلي په دې باندې ښه وایي اسمبلی کې ډېر زیات سوالات دي دې کې خلکو ته ناجایز فایده پورته دي دې کې څه حقیقت تاسو ته ښکاري بالکل دا کم طریقې سره یو خو ګورئ جي که تاسو وګورئ نو دوی 17 مئی کټ آف ډیډ لاین یې ښیو چې دې پورې به موږ د لوکل زمیندار نه اخلو او د 17 مئی نه پس به موږ د بهر نه اخیستل شروع کړو که تاسو وګورئ نو 17 مئی پورې جنوبي اضلاع کې خو ټیک ده کټۍ هم شوي او تریشر شروع شي خو زمونږ دا کم میداني علاقې چې دي پېښور ویلي شوه دغه شانتې بره د ملکن ډیویژن شو هغې کې لا کټۍ هم روانې او لا هغه شانتې تریشر هم لا دي دغه شروع شوې نو یو خو دا غلط دغه بیا د دې کې چې کوم دغه شو چې پنجاب کې ریټ ډېر راغورځېدلې نو هغې کې ډېر خلک انوالو شو دې کې ډپارټمنټ هم ګڼمه چې هغوی هم پکې انوالو دي او نور خلک هم پکې انوالو دي چې هغوی هلته نه د پنجاب غنم روډي لګیا دي او هغه دلته کې هلته کې په 2600 روپۍ باندې 40 کېجي اخلي او دلته په 4700 روپۍ باندې 50 کېجي خرڅوي او پای کې میډل مین چې دی هغه پیسې جوړې لګیا دي نوې ان اف سی څونه ضروري ده نوې ان اف سی ایوارډ خاص کر زم اضلاع چې په دغه کې شامل شوي دي ان اف سی ایوارډ زموږ د تېر څو کالونه دغه زموږ مطالبه ده چې پکار دی چې نوې ان اف سی ایوارډ شي د 18 ترمیم نه پس نوې ان اف سی ایوارډ نه دی شوی دا ایوارډ چې کوم روان دی دا هم د 18 ترمیم نه یو څو میاشتې مخکې شوی موږ دا ګڼو چې نوې ان اف سی ایوارډ ضرورت دی خو دا ده چې دا کم بعضې خلک دا کوششونه کوي چې هغوی به ان اف سی کې د صوبو شیر کم کړي نو دغې موږ مخالفت کوو موږ دا ګڼو چې د صوبو شیر چې دی هغې کې اضافه کېدل پکار دي او نوې ان اف سی بالکل د دې وخت ضرورت دی په بجټ کې دې لپاره پیسې کېنښودل شوې دویم دا دی چې په پولیس فورس کې دې وخت کې ډیمورالایزیشن دی او روزانه په بنیاد باندې زمونږ پولیس فورس چې دی هغه شهیدان ورکوي لګیا دي او بل خواته تپوس والی څوک نشته د هغوی کم سیاسي طور باندې چې پکار وي چې د هغوی په شا خلک ولاړ وي او هغوی ته یو سپورټ میلاو شوی وي هغه نه میلاوېږي لګیا دي د صوبایي حکومت طرفه موږ دا ګڼو چې دې وخت سره ضرورت دا دی چې د سی ټي ډي چې دی هغې استطاعت کې اضافه وشي دغه شانتې نور د انویسټیګیشن کم دغه چې دي هغې استطاعت کې د پولیس فورس اضافه کېدل پکار دي دا کم پولیس فورس کې چې کم ډیفیشنسیز دي هغه پوره کېدل پکار دي چې زمونږ پولیس چې دی هغه د خلکو حفاظت وکړي हम ये समझते हैं कि ये बजट जो है ये मफरूज़ों गेस पर और अंदाज़ों का बजट है इसमें न इनको ये पता है कि वफाक से हमें क्या मिल रहा है न इनको ये पता है कि हम सूबे में कितनी जनरेशन कर सकेंगे क्योंकि फाइनेंस बिल भी अभी तक असम्बली में इन्होंने पेश नहीं किया तो इस हवाले से इसको आप बजट तो नहीं कह सकते अंदाज़े मफरूज़े और गेस वर्क कह सकते हैं अच्छा सर वफाक और सूबे में चक्कलेट भी जारी है तो क्या कहते हैं क्या मशवरा देते हैं कि आवाम के लिए क्या करना चाहिए देखें हमारा अवलीन पर जो है वो आवाम के ऊपर और उनकी मसाइल हल करना हमारी जो सियासी
لڑائیاں ہیں تفتیشیں ہیں اس کو ایک طرف کر کے صوبے اور ملک کے لوگوں کے لیے کام کرنا چاہیے. اس طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے اور یہ اس وقت کی ضرورت بھی ہے. لیکن بدقسمتی سے نہ وفاق اس کے اوپر عمل کر رہا ہے اور نہ صوبے اس کے اوپر. اچھا سر, ہماری سیاسی پارٹیوں کو کیا کردار ادا کرنی ہے وفاق اور صوبے کے درمیان جو پل کا کردار؟ دیکھیں سیاسی پارٹیاں تو کردار ادا کریں گی لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ پولیٹیکل اسپیس ختم ہو چکا ہے. یہاں پہ حکومت بھی اپنی مرضی کی بنائی جاتی ہے, اپوزیشن بھی اپنی مرضی کی بنائی جاتی ہے اور دونوں کو ہدایات جاری کی جاتی ہے. صوبائی بجٹ مانی سمجھا کہ وہ بجٹ پیش ہو زدہ گنم چدا د مفروضو او گیس ورک او اندازو بجٹ دی ځکه چې نه دوی ته دا پته شته چې وفاق ته موږ ته څومره پیسې ملاویږي, نه ورته دا پته لګي چې صوبې نه به موږ څومره پیسې جنریټ کړی شو. فاینانس بیل اوسه پورې نه دی تیار شوی. نو زه نه پوهېږم چې دا د څه شي بجٹ دوی پیش کړی دی. دا ډېر بدقسمتي خبره ده چې د یو صوبې د 500 کروڑو خلکو د صوبې بجٹ پیش کیږي او دا غیر سنجیدہ رویہ اختیار کیږي. دا زما خیال دی صوبې سره ډېر زیات جاتی دی. سر دا وایي چې کوم نفور چې کوم انداز مرکز سره دغه کوي دغه لکه د هغوی کارکړګۍ ولې سره بل دغه اثرات ورجی چې کوم صوبایي حکومت او وی چیف منسٹر چې دی هغه دا کوم طریقې سره چې مرکز ته سره دا جلسو په ذریعے او تقریرونو په ذریعے کوم خبرې کوي, کدا د صوبې د حقوقو لپاره کولې, کدا د صوبې د عوامو لپاره کولې, د صوبې د مسایلو د حل کولو لپاره کولې, نو کېدای شي چې هر چا به سره دې کې دغه کړو. خو هغوی د یو سیاسي پارټۍ له ریلیف اخیستلو لپاره او د یو سیاسي لیډر له ریلیف اخیستلو لپاره دا هر څه کوي. او زه دا ګڼم چې دا غیر ذمهواره رویه ده. د صوبې چیف منسټر ته پکار دی چې هغه د صوبې عوام چې دی د هغې چونکې یو ذمهواري ده په هغه باندې پکار دی چې د هغې ته مخامخ وګوري او د صوبې د عوامو د مسایلو لپاره آواز وچلي. سر دا وایي چې 24 تاریخ کو جمعے کے دن جو بجٹ پیش کیا گیا اس کو میں بجٹ تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ اندازوں, مفروضوں اور گیس ورک پر مبنی ہیں. ان کو یہ نہیں پتہ کہ ہمیں وفاق سے کیا ملے گا, یہ نہیں پتہ کہ صوبے سے ہم کتنی وسائل جنریٹ کر سکتے ہیں. تو پھر یہ کس چیز کا بجٹ بنایا گیا؟ میرے خیال میں یہ ایک غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا گیا ہے, صرف ٹک ٹاکس کے اوپر یہ دکھانے کے لیے کہ ہم نے پہلے بجٹ پیش کر دیا ہے. صوبے کے عوام کے مستقبل کو داؤ پہ لگایا جائے اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنی غیر ذمہواری کا وہ نہیں کرنا چاہیے. یہ تو بالکل زیادتی ہے اور سیاسی طور پہ بالکل یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ استعمال کر رہے ہیں, صوبائی وسائل کو بھی استعمال کر رہے ہیں اپنے پارٹی کے مفادات کے لیے اور اپنی جلسوں کے لیے. یہ زیادتی ہے اور یہ کرپشن کے ضمن میں آتا ہے. سر آج کل ان حالات میں تو چاہیے کہ حکومت صوبے کے لوگوں کے لیے روزگار کے موقع پیدا کرے, ختم نہ کرے. اور اسی سے اندازہ لگتا ہے کہ صوبائی حکومت ہمارے صوبے کے عوام کے مسائل کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے, ان کی توجہ کہیں اور ہے.